قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د الله جل جلاله نه سوال نه کوي، څوک چې د الله جل جلاله نه غواړي، یغضب علیه، الله جل جلاله په هغې باندې ناراضه کیږي. د دې حدیث لاندې علما کرام لیکي که یو انسان د تکبر او د استغنا په وجه سره د الله جل جلاله نه غواړي، معاذ الله دی وی چې مال د الله جل جلاله نه د غوښتو ضرورت نشته، حاجت نشته، علما کرام فرمایي چې د دې انسان ایمان په خطر کې دی. او که یو انسان د دې وجه نه غواړي نو بیا هم علما کرام فرمایي چې د دې انسان د دغه کس سره تشابه راځي، لهذا دا ناجایز دی. یو ځای کې الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، یقینا هغه خلق چې هغوی د تکبر د وجې نه د الله جل جلاله عبادت نه کوي، فرمایي الله سيدخلون جهنم داخلين، عن قریب به زه دې جهنم ته داخل کم، زه به دې ذلیله کم. نو با اتفاق د مفسرینو د عبادتي نه مراد هغه دعا ده. نو لهذا په هر حالت کې انسان ته څه حاجت وي، څه مشکل وي، د الله جل جلاله نه غوښتل، د الله جل جلاله د ذات نه غوښتل. انبیا علیه الصلاة والسلام چې څومره تیر شوي دي، څومره صلحا تیر شوي دي، څومره اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم تیر شوي دي، ټولو به د الله جل جلاله نه غوښتله. ګوره شاعر وی که نه وی که انسان د الله جل جلاله نه غواړي نو الله جل جلاله ناراضه کیږي، او که انسان د بنده نه غواړي نو بنده په غوښتو باندې چې کوم دی ناراضه کیږي. لهذا هر حالت کې، هر مشکل کې، هر پریشانی کې الله جل جلاله نه غوښتل او د الله جل جلاله د علاوه نه، یعنی د غیر الله نه غوښتل، د بندګانو نه سوال نه کول.